چې د ډیرو خلکو پر ذهن کې داسې راځي چې حیا ګنې صرف دې ته وایي چې ګنې ښځه په سر لوپټه راواچوي او خپل بولقه په سر راواچوي. والله حیا کده څه تعبیر وکم چې حیا ټول دین دی او ټول دین ته حیا ویل کېږي، نو په دې خبره کې بس کمې نه ان شاء الله. یو صحیح حدیث ته مسند احمد کې راوړی دی. دا حدیث می چې وکوته ما ویل افسوس داده زمنګ د خلکو په ذهن کې دا راځي چې حیا غني څه خاص معنا لري او څه خاص خبره ده. لګ هغه حدیث د سره صحیح حدیث ته علامہ احمد شاکر رحمه الله وی سند په لحاظ سره دا حدیث ډیر صحیح دی. هغه فرمایي د احد ورځ چې کله شولا دا صحیح حدیث ته زبیر ابن العوام فرمایي، راوی د حدیث زبیر ابن العوام دی. وی د احد ورځ چې کله شولا ډیر شهیدان شیو، یو خزر اعلی را روانه وا غټه خزه وا د بدن نه تکړه خزه را روانه وا. د الله نبی د مخه ته شهیدان پراته دي او یا کس صحابه شهیدان شیو. دا خزه چې را روانه وا خد پردې سره را روانه وا پټه را روانه وا. چې کله رانی زی شو نو د الله نبی دا ځل نه منله، دا خبره خنه ګڼله چې د دې خزو د دې خزې په دې شهیدانو نظر ولګي. نو د الله نبی ویلې دا خزه منه کوي چې دې طرف ترانی شي. زبیر وی زه پوه شوم چې دا کم هيئت د دې خزې چې و نو ما او پیژندله، اگر که پردې کړي و ډیره مضبوطه خو ما او پیژندله چې دا زما مور ده. چې کله رانږدې شوله زه ورپاڅېدلم د خپلې مور لمې داسې منې دپاره داسې مې وواله دې ته رمال چې مه راځه په دې طرف باندې. خو هغې ښځه مضبوطه ښځه وه، د زبیر مور وه. زبیر له پدی سینه کې وار ورکو وړاندې شه زمانہ لا ارزا لکا وړاندې شه زما د مخینه. ز خپل شهید ته خبر شوی ما چې زما ورور حمزه شهید شوی رضی الله تعالی. دا دوغه حمزه ورور ملاقات لره روانه شوی ما. وای ما وته دسی خبره وکړه چې مورې د الله نبی وای چې دې طرف ته مرزا. وای دا خبره چې واورې د استودره د پځې باندې. وای ما ته ویلي ورور به شهید شوی دی حمزه. دی حمزه لمې دا دعا کپړې راوړي دي د کفن د پاره. زدا ورک رسول الله ته چې ما ورور ته پکې کفن ورګي. ما چې کله وی رسول الله له کله کفن راوړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حمزه د کفن اراده وکړه خواته یو بل انصاری صحابي هم شهید شو. داغم پوره لباس نو د کفن. نو دغه زبیر وای منګ لا پدې حیا رااله چې ز خپل مامالا د خپل دوانک جامې دوانه کفن ورکما او خواته دی یو انصاری ورور مسلمان چې وی هغه دې به کفنه خخ کړی شي. ما دې حدیث ته چې سوچ وکم ما ویل دې تم حیا وای دې خبره ته سوچ وکا چې یو مسلمان دی چې هغه ته یو حال دی او ستا سره دو جامې در سری مثلا ستا په دې دو جامو کې تدسې کې چې دا یو جامه ځان له استعمالي او دا بل مسلمان سوچ نه کې تعالی د رب العالمین حیا نه درځي په دې خبره باندې. زبیر وی من حیا د وجه نه د شکارو کو چې من ویلې چې دا کولې نشو چې د یو لري کفن دوانه جامې ورکو دا بل د صفاتش خو چې کفنم کولاو کړه یو جامه وګدوا او بل جامه چې وا یو صوبه وګدوا او بل صوبه چې ولنډوا. نو یې منګه د شکارو کو چې دام منګ له حیا راتلا چې دا وګدا خپل ماماله ورکما زبیر دغه د حمزه لا. نو یې من خسنه ورچاو من ویل چې د کم یو کم کفن راوخو ته عقب داغش. زما مقصد دا ډیرونو
نن چې څومره ګناهونه کیږي په دنیا کې د دې بنیاد صرف دا دی چې د دنیا نه حیا ختلې ده چې کله حیا ختم شي نو د هر ګناه بنیاد به په دنیا کې پیدا کیږي بس. او کوم لک سیرت وګورو تاریخ وګورو ذکر د سیوما چې دا د بے حیايي دا ګناه دا چې کله د آدم علیه السلام د جنت نه راوتلو شیطان د اول نه د آدم علیه السلام د بلی ګناه سوچ نه وکړي بلکې د اول نه دا سوچ کړو چې د آدم نه بز څنګه لباس وباسم د حوا نه بز څنګه لباس وباسم. رب العالمین چې کله سورته اعراف کې د آدم علیه السلام او د شیطان واقعا بیانوي شیطان بیا آدم ته د دې خبرې وسوسه ورارچلا د دې کوشش وکاو چې د دې ګناه د آدم نه زوکم او د حوا نه چې ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. رب العالمین وی د ټولو نه اول په دې خبره کوشش کاو شیطان چې ز آدم او حوا څنګه د بے حیايي په ګناه کې نه نباسما. هو وکړه دسي قران کې الله فرمایي آدم علیہ السلام نا اولنی کمی چه شوی د څه شوی اگر کدا داغه اجتهادی غلطی وا اگر کدا غلطی تی د نسیان د وجه نه شوی وا الله په قران کې رسوي فنسي آدم ولم نجد له عظما دا د آدم غلطی نسیان وا دا داغه د ییر د وجه نه وا هغه قصد دی ګنا نه وکړي خدغه ګناه ته اول ابلیس وکړه بس. الله قرآن کې فرمایي چې د آدم او د حوا نه دا غلطي اول وشا الله وی فتفقا يخسفان من ورق الجنه دوانه غریبانان شروع شو چای حیا پرده کوم لاړه